کې خدای لړې لوی سنا د جستا نه زوره وستم خوشاله به نو جهنم نه چوزي را مخ به سودی تو د وجنه یا الله یو درخواست تکو ډېر احسان دې په موکو چې دوزخ نه درو وستم خدای دا مخ میرا دوزخ نه بل طرف ته واړې سوځي وی بنده دا سوال بدل قبول کوم قبول بوغواړي وی نه بل نغواړ الله به فرشتو ته حکم کوي خمخ ولا بل طرف ته کی چې مخ ولا بل خوا کی نو یو سوري به ویني اوه غلطه مې وکړه چې دا سوال مې کړو وي خبر مې فرشتو ته وی راول چې راولي هغه بو کې به لامبي وجود به خولي شي یخې به یو بس کې تنده به ختم شي او دا هغه اونې د سوري لاندې بکینی چې داسې مخامخ نظر وکړي د هغې نه به ورته خشته او بښکاره شي او د هغې نه ډېره ګوره اونه به ورته ښکاره شي وایي به چې دا مې څه غلطي کړې ده که هغه سوال مې کړی وي ښه به مې کړي چپی بیا به یا الله یو سوال ده نه کو هغې اونې له مې لږ کدې بوتلم نو ښه به وکړي ای بني آدم تا چې بل سوال نه کوم وی خدای قسم ده ته خورم چې بل به نه کوم وی ګورې بل به وکړې نه زما د قسمې حضور پاک فرمایي الله سره به وعدې وکړي او قسمونه به وخوري چې بل سوال به نه کوم فرشتو ته به وي هلته یې بوځې هلته به د هغې نه علو بي او ښکلې سورې به وي هلته به کښېني چې ساعت تیر شي د جنت دیوال به ورته راښکاره شي او د جنتیانو هغه شر او شور به هغه چغې به دې محسوس کي یاره که دا سوال مې کړی وي ښه به مې کړي نو بیا به دې چپ وی یا الله یو سوال ده نه کوم بیا څه وی خدای دغه دیوال له مې ور ورسې وی ګوره تا څو ځله ما سره وعدې وکړو قسمونه دې وخوړل چې بل سوال به نه کوم نو دا دې اوس بل سوال شروع کړ وی خدای سم مضبوط قسم درته خورم چې بل سوال به نه کوم خو دغې له مې ور ورسې الله به هلته ور ورسوي چې هلته یې ور ورسوي او د جنتیانو چغې واوري او هغه شور واوري یخ دا مې څه غلطي وکړه که دا سوال مې کړی وي چې جنت دروازه نو دروازې نه خو مې دار څه کتل که نه نو دی به بیا چپی نو بیا به الله ته وي الله یو سوال ده نه کوم بیا څه وی دغه دروازې له مې بوځه دی به یریږي ډایرکټ به دا غټ سوال نشي کولی چې هسې نه الله خفه شي چې دوزخ نه مې راوویستې بیا مې ورخطا نه کي خدای دې دروازې له مې بوځې بل سوال به نه کوم وی ګوره دوکه بازه څو ځله وعدې او قسمونه بورې بل به وکې وی یاره قسمونه درته خورم ستا په ذات مې قسمې و مواثیق قسمونه وعدې بل به نه کوم فرشتو ته یې ښه دې دروازې له یې بوځې چې دروازې له ورشي او د جنت هغه دننه نعمتونه وویني او خوشحالۍ وویني بیا ځان باندې چېرته پیږي چپی یا الله دې جنت ته خو مې وردن وی الله به وی ما اغدرک یا بني آدم څه دوکه بازې څه وعده خلافې او څه دروغجنې څونه دوکې دې ما سره وکړه څونه قسمونه او څونه وعده خلافي دې وکړه چې بل سوال به نه کوم او بیا کې وی خدای نو زه خو ما نه سپېره مه جوړوه که نه چې دا بار ناست دي خدا سپېره دي وردننه مې کا حضور پاک فرمایي وی خندل چا ورته وی حضرت ولې دې وخندل وی دا مې د الله هغه حالت راته را منکشف شو الله به وخاندي دته به وی ښځه جنت ته مې وردننه کړې غواړه څه غواړې چې دې وردننه شي وی خدای جنت خو ډک دی نو بیا به ورته الله وی ښځه دا تا چې څه یاد کړو دا ما در یاد کړ د دې لس چنده جنت ستا دی لس چنده اتستهزئ بی وانت رب العالمین خدای ته خو ډېر لوی خدای ما پر ټوقې کې دومره څیزونه کم دي په جنت کې الله به عزت وردننه شه د دې لس چنده ستا دي حضور پاک وایي دا په ټولو جنتیانو کې د لاندې مرتبې جنتي دي چې هغه د لوی مرتبې جنتي بلا څنګه زمارونو ہر قسم نعمت ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون قرآن شریف کے اللہ فرمائی چی سغوالے پکشتاو چغلکم ستیریگی سم خواہشی غبدت پا جنت کی ملاوین زمان دا طالبان بعضی پکی نسوار اچھے
ناغی راته په درس کې چټ راولېږي وی چې څه تېرېږي جنت کې هغه ملاویږي نو جنت کې به نسوار ملاویږي او که نه که یو سړی نسواري وی چې ماله پکې یو چونډی نسوار پکار دی بیا بسي مونږ وایو نه په جنت کې نه برغیش ته چې نسوار پکې ډغېږي او نه پکې ډزو مشین شته دا رضالو کې یا یو ځای بل ځای چې لګېدلی دا نشته ولې که د چاړه کې دا تیر شي چې نسوار نورونو دا سیزونه به د چا پړه کې نه تېرېږي ګنده سیزونه به د چا زړه کې نه تېرېږي نه د چا په زړه کې د نسوارو شوق به راځي او نه د سیګرټ او نه د چیلم او نه د نشې نه د چا زړه کې به دا راځي چې زمارې بچې پیدا شي او نه به د چا په زړه کې پردی ښځې ته قتل راځي او نه به د چا ښځې پردي سړي ته قتل پړه کې راځي غلط سیزونه د بچی د پیدایش دا سوچ پم د چا په زړه کې نه یو صحابي تپوس وکړو وی صاحب جنت کې غنم جوار به کرلی کېږي که نه حضور پاک وی آو وی یو سړی به الله ته وی چې الله زما شوق د چې غنم وکرم الله به وله تخم ورکړي وی زه دې پلانکي پټي کې وکاره نو هغه تخم چې دی په پټي کې اونولي نو په درب سترګې پرب کې به هغه زرغونم شي او هغه به لوم شي او هغه به تریشلم شي دانې به هم تیوځي او دونه غنم به تې وشي لکه د غرونو په شان غنم دومره غنم الله به ورته کې دونک یا ابن آدم اے بني آدم واخله دا غنم دی یو شي باندې به ته موړ نشي ته په غنم وڅکې دلته کې هر څه ملاویږي درته تیار خوراک درته ملاویږي نه پکې بیمارېدل شته په جنت کې نه پکې رونو مرګ شته نه ډاکټر شته او نه جون ختمېدل شته او نه بوډاوالی شته او نه د صحت خرابېدل شته یو ورځ به شپه په جنت کې نشته نه ستړیوالی شته او نه خوب شته خلک به په تکیاګانو ډډې لګوي خو ستړي کېږي به نه د خوند دپاره به یې ډډې لګولي او غټې غټې بسترې به یې هغې ته به یې ډډې لګولي او زمارونو بوی پکې نشته بدبوی ډیران پکې نشته دا په جنت کې او یو ورځ به شپه پکې نشته او نور پکې نشته یو شان سوري به په جنت کې دا جنتیان به الله یو میدان کې راجمع کړي چې راجمع کړي نو څوک به د نور په کرسو کښېني او څوک د زمرد او د یاقوت او د لالونو او د مرجان په دې کرسو به کښېني رب العالمین به ورته راښکاره شي الله به دې تپوسو کې بندګانو وایه څه نعمت کم شته چې مانی درکړې دی به وایي نه الله مونږ چې څه غواړو هغه مونږ ته ملاویږي الله به ورته وفرمایي چې نه یو شی پاتې دی یو نعمت چې هغه لا ما نه دی درکړی الله هغه څه شی دی زمونږ زړه کې خو نه تېرېږي وی نه سوچو کې که نه یو نعمت مې له اوسه پورې نه یې درکړی دی به وایي خدایه مونږ خو چې څه غواړو ملاویږي او چې کوم ځای ته تلل غواړې هغه ملاویږي او همیشه خوشحالي د خوراک اوبه میوې هر څه ملاویږي وی نه یو نعمت پاتې دی نو رب العالمین به ورته خپل ملاقات دیدار به ورته وکړي یو روایت کې 1000 کاله دی او بلکې 9000 کاله دی چې 9000 کاله د جنت خوشحالی چا لیدلی وي چې یو سکند د الله دیدارو کې هغه به تیری شي دونه خوند به یې پکې او چې څنګه موږ د جمعې مانځه له راځو چې څوک د جمعې مونځ کې دا د جمعې د مانځه برکت دی دقسې هلته خو یو ورځ ده شپې نشته د جمعې د هفتې په مقدار باندې به مسلمانان ځي او د خپل رب العالمین ملاقات به کوي وجوه یومئذ ناظرة الی ربها ناظره خوشحاله به چې واپس راشي په سترګو کې به هغه منظرې چې بیا به کله دا وخت راځي چې مونږ الله ووینو کور ته چې راشي ښځې به ترې تپوس کوي وی څنګه تاسو خو نن ډېر ښکلې نه یې او ډېر خشته نه یې او ډېر ښکلې خوشبویي ده نه ځي دی به ورته وي ولې به ښکلې نه یو
او دا خشته خوشبوئی براله ولی ندی مونږ د خپل رب العالمین سره نن ملاقات کړی. ښځې بیا وایي واقعي چې د رب سره سړی ملاقات وکړي او د ښکلې خشته نه شي او خوشبویي ترې نه دي نو په څه به دي ورونو. باران به په جنت کې کېږي. باران به څنګه ابا د دنیا د اوبو باران نی، هغه باران به د خشته اعلی قسم خوشبویو باران بی. د دنیا اوبو خو جرابیږي تشي اوبي ابا خوشبویی وي او د هغې باران بی او خشته ښکلې هواګانې به پکې لګي. هغه هوا به ډېره مزېداري او د هر جنتي د کور ګوټ ګوټ ته به هغه خوشبویي او هغه هوا رسېږي. بیا به رب العالمین را یوځای کړي. دا جنتونه دی الله دې زموږ ستاسو نصیب او انشاءالله چې خدای به موږ دې جنت ته بوځي ټول وایي انشاءالله. دا موږ له خدای پیدا کړي. شکر دی الحمدلله موږ د خدای نوم په دې جبالو او د خدای قرآن وایو او رب العالمین ته په دې تندي را سجدې لګو او جماعتونه جوړو او د خدای او د رسول چې کم دین بیانې عالمان د هغوی سره مینه کوو. دا د خدای د مخه کنه او د خدای د جماعت احترام کوو خو د خدای د پاره او د الله د کتاب زده کړه کوو دا د الله د پاره او په دې ژبه د الله نو مخلو نو انشاءالله چې جنت به خدای مونږ له راکوي. دا خدای دی اوبامله او د کافرو له نه پیدا کړي او نه بش او مش او ټوش له پیدا کړي. دا جنتونه مونږ تاسو له پیدا دي اعدت للمتقین خو خدای دې مونږ پرهیزګاره کړي او خدای دې د رسول الله مبارک په مرګرتیا کې جنت ته بوتلی کړي. نو زمارونو بیا به رب العالمین راجمه کی پاغه میدان کی چې راجمه کی وی جنتیانو ته نعمت مړو کی تیریږي چې مانی در کړي وینا الله مون خو چې سغوار و ملاوي استا دیدار او پروردگار هغه ملاوي او رسول الله مبارک فرمای وی دا ټول خلق به په یو وخت د الله دیدار وکي نو وی دا به څنګه اخو په اربونو کربونو مخلوق وی په جنت کې نو نبی علیہ السلام مثال ورکي وی تاسو چې د سوار لسم سپومې وي او ټول خلق د سپومې ته ګوري د چا پکې شک کی دي چې د سپومې نه ده وینا او سو بیره تیل یو بل سره کوي د سپومې په لیدو کې وینا وی د قرنګ رب العالمین ویني نه بل چا شک کی چې د الله نه ده او نه بس یو بل سره تیل کوي لکه څنګه چې د سوار لسم سپومې تر ځړې ګول دې مثال. نو چې الله بیا را جمع کی نو الله به تاسو کې سنعمت داسې شته چې هغه معنی درکړي وینا الله چې سم غواړو هغه ملاوي خوراک میوه د ښکار غوښې الله ستا میلمانه مشروبات بیبیانې غلامان خادمان یو بل ځای ته تل رسېدل خدای چې څه نعمت ته ملاو دی وینا یو پاتې دی الله هغه بسي نو رب العالمین بورته خدای خو ماته وق کې دې چپ شي ټول به چپ شي نو الله به ته په خپل خپل आवाज د قران شریف تلاوت شروع بنده له خدای خپل आवाज ورکړي اې کې سونه خواندي خشتا आवाज د خدای لوی نعمت ده نو چې الله د الله आवाज بسونه خشتي نو چې دا تلاوت الله شروع کی دا جنتیان به ټاله وای او ربا چې دا اوس نه بس کېږي والله وای دون خوان به چې د جنت تیرې شوی خوشاله به د خلکو نه یېرې شي رونو او چې واپس راځي په وخت کې به د الله غا आवाज نو زه پکې د ځان یو ټکی ویم زم چې بیا الله پاک د سورۃ الرحمن تلاوت کوي جزونه خوان وکړي خشتم دی ټول د جنت ذکرونه دی پکې د جنت بی بیان بدا سوي چې اغیل نه انسان او نه پیری دا ګوتې نه دی ورولې پاکي بی بیان د هر چا بی بیان نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ودا خود جنت د هر انسان جنت د دنیا د سوچندو نه زیات لیکن
دا یو چابک ځای چې په جنت کې چاته ملو شو د دنیا او ما فیها چې څه په دنیا کې د هغې نه قیمت زیات. خپلو بچو سره به پکې ملاقات کېږي، استادانو سره ملاقات به کېږي، دوستانو سره ملاقات به کېږي، پیغمبرانو سره ملاقات به کېږي، الله سره ملاقات به په جنت کې کېږي. حضور پاک حضرت بلال ته وایي وی بلال استا جنت میں استا محل میں ملی دے استا خضر میں ملی دے خوشتبی بے کول دا اللہ رسولہ سنگ وی زروانم پا جنت کی ویو دیر اعلی محل و مزیدار دا سے محلونم پا جنت کشتا پا خواب صحابہ وی دا بسنگ گئی اسا غپتو لگی دا شش محل وطوئی کہ دا غیر دن ناستے بار برتخ کاری او چې بار ناستے دن برتخ کاری اوس خو پته ولګي د شیشه کې دا صفت شته پخوا بچا دا نه منله په دې دوبه کې وټل دی آشنا وټل دی هغې کې چې سړی دننه ناستي په دریاب کې دننه دی په سمندر دریاب کې دننه دی د وټل او ټولې اوبو کې دننه سړی چې په کمره کې په کټ کې ناستي نو دا کبان درته ښکاري ته به کټ کې ملاستې او د شیشې نه پورې غاړه برته کبان ښکار کبان را په منډه شي ته به یې زما په دې کټ رالل شیشې سره به یو ډغره ووي واپس به شي ټوله شیشه شیشه او چې په دې منځ کې دا پیلر نه دا ستنې دیم په داسې اندازام شیشه ده تا ته به پته نه دا پیلر دی تا ته به یو داغ غوندې ښکاري په داسې اندازه یې جوړ کړي دي ټول په سمندر دریاب کې دننه دی نو چې انسان له الله داسې ما چې ورته وکتل مې خدای انسان لرې دا طاقت دلته ورکړی نو پروردګاره چې تا او په جنت کې څونه محلات اعلی اعلات یې جوړ کړي مې نو زما وروڼو وی ما هغه هورې یو وله و په هغې باندې د هغې محل په خوا کې مخ باندې اوبه اچولې چې اوبه به یې په مخ واچولې وی هغه به تې داسې لاندې څڅېدې لکه د ملغلرو په شان ډیره خوبصورت وی ما ته حیا وکړه جبرئیل علیہ السلام نه مې تپوس وکړ چې دا محل د چا دی او دا ښځه څوک ته وی ته په خپله تپوس وکړه مې ته څوک یې او دا محل د چا وی دا ستا یو امتي دی بلال ابن رباح حضرت بلال دا راغلی دی او زه د هغه په انتظار ورځې شپې تېرم حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته فرمایي وی عمر ستا محل مې ولیده وی ډېر خشته ویره مې وغوښته چې ور دن نشم وی عمر ستا غیرت را مخکې شو نو دننه ورنرلم ابکا غارو یا رسول الله وی دا الله رسول زه په تا غیرت کوم وی جلل د خوشحالۍ نه چې زما جنت ته خو ته تللی وی ښه وی داسې یو اعلی محلات مې ولیدل ناشنا بلډینګونه وی مې چې دا د چا دي وی دا د عامو مسلمانانو وی د هغې د پاسه مې داغین اعلی محلات لیدل ځان له بهترین خدایا دا چمنونه او دا بوټیونه دا محلات دا د چا دي وی دا د خاصو مسلمانانو وی د هغې د پاسه مې ډېر اعلی محلات لیدل ډېر مزیدارو دا د چا دي وی دا د شهدا او شهیدانو دي وی د هغې د پاسه مې د هغې نه اعلی بهترین محلات لیدل دا د چا دي وی دا د صدیقینو دی وی دا هغې د پاسه مې د هغې نه اعلی محلاتو لیدل دا د چا دی وی دا د پیغمبرانو دی وی دا هغې د پاسه یو خشته وریځ وه تکه سپینه او ډېر بهترین اعلی محلو مې دا د چا دی وی دا ستا دی وی ما وی چې پرېږدی چې د خپل محل ته ور داخل شم وی نه ستا لاسه ټیم پاتې دی چې هغه ټیم دی پوره شي نو هله به د خپل محل ته ور داخل دی چې هغه ټیم دی پوره شي نو هله به د خپل محل ته ور داخل دی وروڼو دا جنتونه چاله پیدا دي الله قرآن شریف حدیث پاک کې حضور پاک فرمایي چې الله وایي چې اعددت لعبادي الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر چې ما نیکانو خلقو له دا خوشحالی تیاری کړې دا قیمتي خوشحالی د دنیا د جون کې د پټې خوشحالی لپاره موږ څونه محنت کوو څه له 200 روپو دپاره سړی څونه دروازې منډې تړلی وای او دا میاشتې چې 5-6 زره تنخوا لې هغې له سړی څونه منډې وای
او چې لس 12 من غنمې په پټي کې زرغونیږي هغې له څونه او بخوره کې یو څونه منډې ترړې وي، حالانکې دا معمولي شی د جنت په مقابله کې او محنت یې زیات دی. او د جنت څونه خوشحالۍ دي ګوره محنت یې کم دی. معمولی د دنیا په مقابله کې ډېر کم محنت غواړي. 5 منځونه دي چې سړی دا نشي کولی، خو دا قمقل. او زکات 40 حصه ده، او د رمضان روجي د ټول کال کې یو میاشت، او چې مال د سړي حج به وکړي چې نه اړو فرض نه دی، او د پردو حقوقو نه ځان ساتل ورونو دا د جنت د تلو ذریعه ده. نو حضور پاک مبارک قرآن شریف کې الله فرمایي لنوریه من آیاتنا، وی ما پې د معراج دا سیلونه وکړل دې دپاره چې مونږ ورته د خپل قدرت نښې وښایو. نښې دا په دنیا کې د حضور پاک باندې د کافرو د طرف نه تکلیفونه تیرېدل. نو خدای پاک وته په دې میاشت کې غالب داسې دی، ښه اختلاف پکې شته، د دې میاشتې 20 باندې رب العالمین دا ډېر لوی سیل پې وکړ. دوزخونه وی دوزخ کې مې یو درز واورېد، درز ایمه چې دا درز د څه دی؟ وی چې دا کله نه الله دوزخونه پیدا کړل نو د هغې د سر نه الله یو کاڼی ورغذار کړ. وی اوس هغه کاڼی د دوزخ ویښته ورسېد. نو دوزخونه عذابونه هم د خدای ډېر دي او جنتونه هم ډېر. دوزخونه یې چاله پیدا کړي دي؟ کافرو له، او جنتونه مسلمانانو له. دوزخونه یې چاله پیدا کړي دي؟ هغه مسلمان له چې بدعمله دی، ابه سموده پکې وي بیا به یې تیله وباسي، او جنت د نیکانو بندګانو ځای دی. نو رب العالمین دې مونږ نیکان کي او خدای پاک دې مونږ دغه جنتونو ته داخل کي. تا پیښور ښار کې بیرون کچرې ګیټ اشرف روډ سره فقیر خان ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي. د دین علاوه د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب د هر جمعې تقریبا هم تاسو ته د دې دکان نه ترلاسه کیدی شي. ټلیفون نمبر دی 255 29 12. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین. قرآن شریف کی راواله او خلې کې نو په الله ثواب درکړي، رحمت شو کنه شو چې دې سینې پورې دی اونې ونو بیا په الله رحمت درکړي، ثواب دې کیږي، رحمت شو کنه شو. او چې اسې وته ګوره بیا دې ثواب کیږي، رحمت شو کنه شو. او کرومال او کسوړه دی ولا جوړ کړه، الماری دی ولا جوړ کړه، نو بیا دې ثواب او اجر کیږي. وای اوس رحمت شو کنه شو. او چې قرآن شریف ته یاد کا حافظ د قرآن شریف جوړ شوی، د دې نه لوی رحمت بل کم دی، ځکه حفظ په اسانه نه کیږي. دا انسان چې قرآن شریف یادوي نو دې 100 کرته یو آیت تلاوت کوي، دا د لپاره رحمت شو، د مور او پلار د لپاره رحمت شو، د خاندان د لپاره رحمت شو، برکت شو. او چې بیا قرآن شریف یاد کی بیا یاد ساتي نو دور ولا کوي، نو یو رکوع 25 کرته او 40 کرته لولي، نو چې دې دور خلاصوي نو قرآن شریف یې 40-50 کرته خلاص کړي. په رمضان کې چې ختم کوي مونږ خو شاته ولاړ یو او قاریان دروازې هغه تلاوت کی چې راته د شپې یادي، د شپې بیا لولي، دروازې دور کوي د شپې لولي. څونه د قرآن شریف تلاوت څونه برکت او فایده شو کنه شو. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای لو جعل القرآن فی اهاب ثم القی فی النار محترق. وی که قرآن شریف په یو سرمن کې بل شي او بیا دا سرمن اور ته وغورځول شي، دا سرمن بسوځي نه. زمونږ دا طالبان په مونږ سوال کوي، وی مونږ خو کله قرآن شریف په تعویذ کې بند کو، په سرمن کې بند کو، خو اور سوځي. ورونو دا سرمن نه د انسان دا سرمن مراده ده. احاب دا کچه سرمن چې پخه شوي نی، او د نار نه د جهنم اور مراد ده. نو که دا قرآن شریف د انسان په سرمن کې بل شي او دې حافظ جوړ شي او بیا دا انسان د جهنم اور کې غورځي نو دې به نه سوځېږي. وایه برکت شو که نه شو. او یو بل حدیث پاک کې راځي چې کم انسان قرآن شریف ویلو. بل حدیث پاک کې راځي چې کم انسان قرآن شریف ویلوست او عمل یې پې وکړ، عمل وسره دی، د مور او پلار ته به د قیامت پر ورځ الله پاک یو تاج په سر کړي. من قرأ القرآن چې قرآن یې ولوست
وعمل بما فيه چې قرآن کې کم آیتونه دي پاغي عمل مو کی البس والداه تاج یوم القیامه مور او پلار ته یو قیامت پر الله یو تاج پر سر کی او دا غتاج کې به ملغلره لګېدلی غمی دا غیو یو غمی رڼا به د دنیا د انور نه زیاتی دا مور او پلار برکت شو نو تاسو اندازو لګوي چې د مور او پلار دون عزت او اکرام کیږي چې راچا قرآن شریف یاد کوي چې د بسونه عزت د خدای پنس یو بادشاہ تیر شوی د اورنګزیب عالمگیر د پزور دا پلار نه بادشاہ غشته او غالبا شاه جهان پلار او دا مغلیه دور دا بادشاہان باز ډیر ظالمان تیر شوی دي پزور د پلار نه بادشاہ واغشت او پلار په نظربند کې جیل کې واچو د ویره د پلار په طریقه خوشالول پکار دی وسو د کما ول بیزتی او کله بادشاہ مم ته واغشت چې اوسه خوشاله کم نو د زویو هغه ته بچي قرآن شریف یاد کا قرآن شریف یاد کا ای ورشه بابا د جیل کې نکړي او هغه ته وایي چې ما قرآن شریف یاد کا او که خیر به قرآن لولم او تلاوت بکوم او بابا تا ته بم دعاګانې کو کلی دا اورنګزیب دا زوی لار دا اورنګزیب بادشاہ پلار لا جیل تا نکه بابا قرآن شریف میں یاد کا او تلاوت بکوم او تا ته دعاګانې کوم اړې روخيار او شاه جهان هغه توی ښا وی چې تا یاد کنو ماته څه پیدا ده پیدا خو استا پلار ته ده اورنګزیب عالمگیر پوه شو چې واقعي زما زویات ته خدا قیامت پر ورځ بتاج ما ته پسریږي زما پلار ته خو نه پسریږي اورګه زه یادوم نو دا پلار دا رضا کولو دا پاره قرآن شریف یاد کړ نو چې کله یاد کړ نو زوی ته وی دور شوسه بابا ته دی وایا چې استاد وی اورنګزیب قرآن شریف یاد کړ چې دی ورغی نکه بابا مبارک دشه ولی نو بچی استاد وی اورنګزیب عالمگیر هغه قرآن شریف یاد کړ اوس په ماته تاج پسریږي اوس زما فایده شوه زه زما زوی ته وایا اورنګزیب ته چې ما سره څونه ظلمونه او بدۍ دي کړي امه د ټول د دې په برکت معاف کړل دلته کې رانه بادشاہ واغشتا او چې قرآن دی یاد کړه دی بادشاہ په مقابله کې به د قیامت پر ورځ ماته بادشاہي ملاويږي قرآن شریف ډېر د برکت کتاب او د برکت په ولی نه قرآن شریف د خدای خبرې دي د الله خبرې دي نو د الله د ذات څونه برکت دی داغه انتها نشتا نو د الله د خبرو په مغه سي برکت دي کنه د الله د ذات څومره لوی ده د الله د خبرو مغه سي لوی ده کنه د الله ذات څومره لوی دی د الله خبرې مغه سي لوی دي کنه څومره چې یو سړی لوی وي د خبرو هغه مر قدرې نو د الله د لوی او د قدر څخه اندازه نشتا دا رنګ قرآن شریف د الله خبرې دي دا غیم څخه اندازه نشتا قرآن شریف د الله خبرې دي دا غیم څخه اندازه نشتا نورونو دا ډېر لوی د سعادت او د برکت خبره خپلو بچو باندې قرآن شریف زده کې حافظان یې جوړ کې عالمان یې جوړ کې قسم مې په خدای وي قسم مې راته وخوړ هغه بچی چې هغه دینداري نیک عملي قرآن لولي منځ کوي تلاوت کوي د مور او پلار دپاره د هغه غټ دنیادار بچي نه بهتر دی چې هغه تلاوت او منځ نه کوي او ډېرې پیسې تنخواګانې دي بچی خو هغه دی چې ته مړ شې د ژوند او د مرګ څه پته لګي ته مړ شې او په قبر کې پروت یې او ستا دا بچی تلاوت کوي او تا ته فایده در رسي ستا دا بچی منځ کوي 2 رکعات او ثواب درته بخي ستا دا بچی صدقه کوي او تا ته ثواب بخي په هغه بچی به څه کوې چې پیسه به ډېره ګټي دي او سړی دی نوم یې درته نه اخلم ممکن د بعضې ملګري وپېژني هسې بده خبره یو ځل یې خبره کوله چې زوی باندې مې تعلیم وکړو غټ تعلیم مې پې وکړو او چې څه جایداد او ځمکه وا مې پې خرڅ کړل دلته ډاکټر شو بیا یې بابا زم امریکې ته هلته ډیګري علم او ښه مضبوط ډاکټر بشم امریکې ته مې ولېږه امریکا کې لګیا او سبق یې وی چې څه جایداد او وړي مړي وه ټوله مې خرڅه کړه د هغه زوی دپاره یو کور راته پاته شو یو کور کې اوسېدم زه خیر ده که بچي له مې هر څه خرڅ کړل دی به ډاکټر شي بیا به راځي غټ غټ فیسونه بالي بیا به جایداد والو ځمکې او کورونه هر څه به بیا والو
وی سموده به خرچه را لېږله، خرچه بنده کړه. ما به ورسره رابطه کوله، بیا رابطه هم بنده کړه، ټلیفون سیسټم یې راته بند کړ. نو زه حیران یم چې یو کورکۍ مې پاتې چې دا خرڅ کم کوم ځای به اوسېږم؟ د کرای کور کې به اوسېږم که د بل چا همسایه بیم؟ او که دې کور کې اوسېږم د ډوډۍ درک مې نه لګي، نوکري نشته، جایداد خو ټول د زوی د تعلیم لپاره مې خرڅ کړ. وی ډېره موده پس په ټیلیفون میلاو شو. ما ورته چې بچې ما هغه هر څه ستا دپاره خرڅ کړل، زه څه وکړم، څه وخورم، سوال وکړم؟ پیسې نه رالېږې، راځې نه، ما نه بودې، زه څه وکړم؟ وی ما ته وی چې بابا نن نه پس را سره ټیلیفون باندې خبرې ونه کې، ما دلته ځان له ښځم کړې ده او ما سره دونه ټیم نشته چې تا سره په ټیلیفون خبرې وکړم. ټیلیفون یې راته بند په سرو سترګو جاړي. په داسې زوی به څوک یې؟ تا زوی مالدار که او تا په زوی ډېر لوی تعلیم هم وکړ او ډېرې پیسې دې هم پې ولګولې او هغه زوی لګیا دی اوس پیسې ګټي، تاله نه درکوي، هغه د هغه دی او د هغه د بچو دی. تاله به څه درکي؟ او چې هغه کامیابیږي او پیسې ګټي ته او یو اتیاو کارونه اړېدلي، یو 10 کاله ژوند به پاتې، ستا له هغه بچې فایده دی چې په آخر کې دې په کار راشي. تا له هغه بچې فایده دی چې ته په قبر کې پروت او ستا په کار راشي. او کوم بچې چې صرف پیسه وپېژني، پیسه پیسه پیسه، دولت دولت دولت، امور څه پېژني او پلار څه پېژني، او که په ژوند دې قدر هم کوي خو چې مړ شي 2-3 ورځې به دې یاد کړي، قسم دې که دې بیا یاد هم کړي. پلار څه پېژني، مور څه پېژني؟ که ځان له دې څه کړي ښه پخه، خو دغه زوی نه تمه مه کوه. هغه زوی نه تمه وکړه چې قرآن شریف یې یاد کړه، هغه بچي نه تمه وکړه